یاره اول خو زه د دې ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې راله موږ سره په دې غم کې شریک شو. او بله خبره دا ده چې موږ تفتیش نه مطمئن یو. ډي سي پي صاحب چې موږ ته کومه یک امتحاني راکړې ده نو انشاءالله چې مزید احتجاج یا دغه ضرورت به نه راځي او پولیس په موږ سره پوره تعاون کوي. زموږ امید هم دی چې موږ سره پولیس تعاون وکړي. ډاکټر صاحب دا خو نن په کور راغلی ده، خپله چې کوم دی د علاقه کې د رور د کوم خدمات و دغه کومه جنازه چې وه نو څه وایې په دې مقام؟ د هغه خو زه ته ووایم که نه نو زموږ ټوله سیمه ټوله مومند ایجنسي او د 400 ضلعې چې کوم تحصیلي تنګي دا سیمه ده دی په یتیمه کړه. لکه د هغه ډېر خدمات و د خلکو سره د خلکو منډې ترړې د هر څه په سر اخیستي وو. بس زه به څه ووایم دې کې دا به زموږ بدقسمتي چې یو دغسې هستي موږ نه پاخوا دې خوا کې لاړه. نو امید کوم پولیس ته تفتیش نه مطمئن شي. په داسې موقعو باندې اکثره قتلونو کې چې کوم دی خاندان خلک خاموشه پاتې شي او بل ورته چې کوم دی نو لارې ښیي چې دا چلي، نو آیا موږ به چپ پاتې کیږو؟ لکه بالکل به چپ نه پاتې کیږو. دې کې زما رور ولې ملوث نه ټیک شو که نه؟ دې کې بذات خود د فیملی ممبرز ولینی دا به بالکل روباسو، دې نه به بالکل نه کینو. د عدلیه پورې د هر څه پورې به ځو انشاءالله احتجاج به هم کوو او هر څه به کوو. اکثر د پولیس یار دوست دا مشوره ورکوي چې مړه د کور مسله ده بېعزته کېږي دا کېږي نو بس فایل بندولو لپاره به تا ته طریقې بالکل داسې عظیم رور ما نه لاړ که نه د هغه مقابله کې ما ته هېڅ هم نږدې نشته. ډاکټر صاحب څه وایي لکه دا کوم سوال چې ما وکړو که نه اکثر به بیا داسې مشورې وي نو په کار خو نه دي ځکه چې خو د کور تا په خپله باندې داسې کوې نو بس مار په کور کې ساتې نو بس هغه خو به تا خامخا خوري او د مار کار دا وي چې هغه به تا له ټکتر کوي. نه ده په کار چې داسې مشورې دي دا خلک بل له ورکي ځکه چې چا په کور او چا په درشلي الله یې نور د هغه خلکو ته غم وي چې د چا درشل په دننه او د درشل بار خلکو ته خو هېڅ غم هم نه یو لاړ شي بل لاړ شي بل لاړ شي ډېر خلک لاړ شي خو د درشل د خلکو نه یې تپوس وکړي چې دغې خلکو سره څونه غم دی. د صحت په شعبه باندې تاسو نه پوښتنه کوم تحصیل تنګي کې څه وینئ چې صحت حوالې سره څه ترقي څه سوکالي راغلې؟ بس سرکاري کس یم ډېر څه نشم ویلی نو په دې باره کې مشوره څه ورکول غواړې لکه داسې بس زمونږ به وي چې ښه دي شي هر څه ښه دي اوس هم ښه دي بس ښه دي شي نور دي. زیاتره دا وایي که نه خلک راځي نو د آیس ایډک زنانه ډېرې راځي وي موږ ته به دا ګولۍ لیکي دا دوی به لیکي نه هغوی خو موږ لکه داسې نه یو ډاکټرانو له راځي اوس موږ لکه داسې لکه نه ده کړی خو بار خلکو نه اورو چې لکه بار خلک ډېر دي. تنګي د تحصیل د ترقۍ دپاره به څه سوچ پرې ذهن کې وي د امن امان آیس بل څه نو دلته خو لکه چې په بار ګرځي او خلکو ته وایي چې یاره زه تنګي یم نو ډېر خلک پرې لکه داسې شرم محسوسوي نو بس دغه ویو پولیس زمونږ چې نن سبا دا کوم ډي سي پي صاحب دی ګلشید خان د ده نه مخکې هم خلک ډېر مطمئن او اوس هم ترې موږ ډېر مطمئن یو انشاءالله تعالی ډېر ختم شو ډېر روک شو واړه هم شته غټ هم شته او واړه هم ډېر شو. ګرانو کتونکو د دوی دا خبره چې تنګي نوم اخلي دغه ایسپروش د وجې نه وي ځان پیدا کړي. سمیع الله صاحب تاسو بازار صدارت هم کوئ دکاندارانو مشري هم کوئ پشکلاوتي مشري هم کوئ څه وینئ پړه دي څه دي چې بسم الله الرحمن الرحیم یو خو امن و امان باره کې ډي سي پي صاحب څه خبرې موږ وکړې ټولو اختر را روان دی دې کې حالات زیات خرابېږي مهنګایي هم ده. دویم نمبر خبره د آیسو ده آیس که څوک دلته خرڅوي او کالته خرڅوي د معاشرې دپاره تبعي ده. دې سپروش ته زموږ دا پیغام دی چې بیا به دا روزګار پرېږدي یا به دا ذله پرېږدئ پی پي کې باندې خو زموږ وس نه دی خو دې ذلې نه به وځئ که نه وځئ موږ به ستاسو د دې پولیس سره موږ تعاون کوو ستاسو مخې به نیسو. باقي خبره د ډاکټر صاحب شوه نو ډاکټر صاحب زموږ تر اخرې پورې ولاړي چې د دوی کیس څو پورې کامیاب شوی نه اصلي مقصد ته پولیس رسېدلی نه ډي سي پي صاحب موږ له ښه پوره تسلي راکړه او انشاءالله امید هم ترې کوو چې دوی ورسي زیاته. بل را به شو علاقایي مسلو طرف ته کوم چې صوبایي حکومت سره تړلي دي څه وینئ رمضان پیکج او د ولس سره کوم دغه تاسو هم د 40 ورکړي څه شروع شوي؟ یاره که دغه مونږ ووایو نو په مخ مروت دی خپلو کسانو لدي عامو غریبانانو ته نشته دغه به زه ووایم. بل سفارشي کلچر سفارسي خو ډېر زیات دی دلته او زیاتتر د منشیات والا سفارس ډېر زیات دی. که موږ د ووایو بعضې خبرې داسې دي چې دا موږ له بیا بدې شي خو ثابت الیکشن یې پرې راوالي
اوس خدای خلکو روغې جوړې هم شروع کړي ډېرې روغې جوړو کې په ځان څادر راچې خو دا شی پټېږي نه. که تاسو سوچ وکړئ هغه یو دغه وایي دغه کوله د جواري اپیزو وایي چا ورته ویل چې ته خو یې نه یې نه ویل که زما دوره وخت د دنیا به چغې ووایي دې ته ښه ځان معلوم دی خو دا خپل ځان د ولو مینځي په دې نه پټېږي کوي به هسې خو قوم خو پېژندلي دي ګن سیاسي خلک هم خو ټکټ ورکوي یا داسې مخې ته راځي نو مونږ ماضي کې ولیدل چې ووټونه خو ورته نه دا پکار چې داسې وشي چې یا قوم خوښ کړي یا سیاسي پارټۍ ټکټ ورکړي دا اړه پکار نه ده. بیا پارټۍ نه چلي که نه دا ATM کارډونه دي. ما تاسو ته وویل چې ټول الیکشن په دې روانې دي په دې منشیاتو روانې دي په منشیاتو حالت موږ بیا هم یو تقریبا د نیمو نه زیات پټ شوي دي ډېرې ته شوي دي او نور شته په مختلف رنګونو کې یو خدمات بل خدمات یو خدمات بل خدمات چې انشاءالله تعالی ډېر ځله کې منشیات پیرو شو پسې دې پولیس ته موږ داسې ګرځو موږ په غیر تنخوا نوکراني او د هغې تنخوا د وردي ده او د دې پوره مخنیوی کوو. سر صاحب د خپل ملک یو خبره وکړو چې زموږ دفاع مضبوطه نه وه نو نن به زموږ څه حال یره د ملک خو موږ دا ووایو چې موږ اریان دی د خپل ملک ته چې په پل تیریږي هم ټیکس دی ټول ټیکس دی او زموږ ملک خراب طرف ته روان دی دفاع مضبوطه نه ده نو زموږ ملک ترقي نه کوي. نن سبا که موږ دا ووایو چې نه په ټولو ملکونو حکومت کې هر څه چې نه جوړ کړو موږ سره پټرول د میاشتې پراته وو نو دې ګرانول نه و پکار دی کنټرول پکار و چې پروټوکول یې کمې شي د منسټرانو نه د افسرانو نه هغې له एकदम هغوی دومره زیاتوالی وکړو چې هغې په معاشرې په دغه باندې ډېر لوی اثر وغورځاو که هغه کاریانه ده که هغه مثال ترانسپورټ دی په هغې ډېر غټ اثر وغورځېده. تاسو نه پوښتنه کوو خو نن زموږ دفاع مضبوطه نه وه نو زموږ به څه حال و تاسو خو نور ملکونه هم وینئ که ډېره مننه لبخان بھائی د ملک د دفاع حوالې سره خو خبره واضحه ده او هغه دا ده چې کله په سن 99 کې پاکستان ځان وښودو او ځان تسلیم کو په خلکو چې راځي یو ایټمي طاقت یم نو دا د هغې برکات دي. نن تاسو وینئ چې کوم ځای کې که اسلامي ممالک دي او که مثال یورپین کنټریز دي هغې کې چې کومه خبر راځي نو د پاکستان چې کوم دی دا منلی شوی دی د پاکستان د وزیر اعظم نه پکې لازم سلام وشوی. نن تاسو وګورئ که نه که ته ایټمي طاقت نه وی جوړ شوی نو چې ایران غوندې کس ملک چې په تیلو سره مالامال دی لنجي هغې سره د هر څه هغې سره دي لکه زموږ د ملک هم غټ دی او موږ که وګورو 4 صوبې وو هغه صوبې هم داسې دي چې د خلکو یو صوبه زموږ د پاکستان برابر ده او موږ ته الحمدلله څوک په اوچتو سترګو په بد نظر نشي کتلی نو د دې سره خو زه د سمیع الله جي خبرې سره اتفاق ځکه نه کوم چې دفاع زموږ کمزورې ده دفاع الحمدلله زموږ مضبوطه ده زمونږ الحمدلله د فوج سپه سالار چې دی وخت کې کوم دی الحمدلله هغه د چا نه پټه نه ده زمونږ کوم ځوانان چې دی وخت کې لګې دي او د ملک دفاع کوي او ما ته خوبونه مثال دلته کوو دا د هغې په وجې کوو ځکه ستا د ملک دفاع مضبوطه ده او ستا د ملک دفاع د یو مضبوط سړي په لاس کې ده لکه نو دې سره خو خیر زه اتفاق نه کوم باقي دوی یو بله خبره وکړه لکه نه هغې سره باید تم اتفاق کې زه هم کوم چې شاخرچیه دا دغه کې خو تیل چې مخکې چا وایي چې په 15,000 لیټر شي او په 3,000 شي نو موږ به اخلو که نه خو دا تیل چې کوم ګران دي حالت جنګ کو ایران نه چې کوم نور ملکونه نو دې ته څنګه ګورئ دغه څه خو زه که خپل ځاني ویم چونکې زه دې وخت کې رولینګ پارټي سره زما تعلق د پاکستان مسلم لیګ نون سره دی خو که تاسو زما پیج وګورئ نو په هغې باندې اول زما رضیلي صدر د همایون شاه د پیج نه پې دغه شوي دی بیا پې زما نه شي زه به هغه خبره هېڅکله ونه کړم چې 1500 باندې لیټر شي نو ته ګینې بس که نه زه به یې دغه کوم نه موږ د عوامو نمایندګان یو موږ د عوامو دپاره حق اواز اوچت کړی دی خو که دلته موږ یو طرف ته وګورو دا هم یو کیدی شي چې موږ د افغانستان ګاونډي ملک سره موږ په لانجه شوي وو دې کې خو هم د چا څه عمل د حل وي که نه او داسې موږ مثال په طور موږ سره سټاک د یو میاشتې شته او دا موږ مثال دلته ختم کو نو زما دلته تیار بل ګاونډي ملک ما ته تیار نه دی چې هغه مې ټیمي طاقت دی نو زه خو هغه ته داسې شومه چې بس هغه الواش او بس صرف خولې ته اچول دي لکه نو کیدی شي چې د حکومت خپله یو پالیسي وي د دې انشاءالله ازاله بکی په دې رمضان کې تاسو ګورئ د پرایم منسټر د طرف نه 13,000 روپۍ را روانې دي نه پکې دا شي چې د الف خان دی دا صوبهدار دی د ابراهیم جي دی یا سمیع الله جي یا دا بل دی خو چې کوم حقدار خلک دي راځي نن به زه تاسو ته یم ډېر ملګري به زموږ په دې خفه کېږي لکه دلته مطلب چې د راشن کارډ دا چې دوی اوس کم وایي چې 12,500 نو دا خو ما ته پته را چونکې زه رولینګ پارټۍ سره زما تعلق دی 10 ارب روپۍ رمضان پیکیج دپاره دی وزیر اعلی راوړي دي د PM شهباز شریف نه لکه چاله ورکړي دي په دې ولاړو کسانو کې چاله ورکړي اوسه پورې لکه
صرف واحد زما په کلي کې چې ما سره زه د خپل علاقې چرمین یم د ویلج کونسل ګنډيري ما سره سپایانې کولې لکه هغه ماته یجي سوي ماته خو 13000 روپو میسج راغلی دی بل ورځه پې دغه کار دي بل هم رسی خرسي هغه اغستې دي بل هغه ځای کې موږ سره ګوډ مارو هغه له راغلي دي لکه نو دا خبره ده چې صرف هغه دی وخت کې به تعصب نه کار نه الو یو به د ملک په دفاع باندې موږ مته کمپرمایز بالکل نه کوو پاکستان دی مونږ یو پاکستان نشته هیڅ هم نشته زم پاکستان زندہ باد او پاک آرمی زندہ باد